محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الجہاد کی 1297 نمبر حدیث شریف ہے، 1290 نمبر حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لدی اللہ پاک زمون د طرفنا او د ټول امت د طرفنا بهترین بدلی ورکی. قال دا جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ سے فرمائی، یہ واقعہ بیانی. مر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیر شو یو صاحب د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نا یو صاحب یو صحابی تیریدو بشعب په یو دره باندې د غر لمن کی چې کوم میدانی هغه ته شعب وی، درا وادی میدان. فيه عینه، هغه کی یو وړه چینه و د اوبو چشمه و، من ماء د اوبو، عذبه خوږه چینه و، اوبه خوږې وي. عربستان کې د څښلو اوبه د پخوا راسي، هغې په میلاوېدو کې مشکلات وي، او بیا اوبه چې میلاو شي چې هغه د څښلو قابل هم وي، تندم ماتوي او یخ هم وي، خوږې وي، نو دا ډېر اوچت نعمت به و. موږ او تاسو د دې علاقې خلق د الله پاک د اوبو د نعمت شکر گزار جوړ کړي. موږ او تاسو خو په خوب وده یو، د اوبو د نعمت پته راته نشته دی. تاسو کې چې کوم خلک ګرځنده وي او ګرځي مختلفو کلو کې، ښکته چې لاړ شي اوبه ډېرې دي خو د څښلو قابل نه دي، دال پکې نه پخېږي، کپړې نه خیرې نه بوځي، لاس نه صابون نه بوځي، ورته به جاړي، د څښلو قابل نه دي چې تنده پې ماته شي. بره چې ځې بیا د کوټ نوټ روډ نه لږ بره شي، رشته داره هم شته دی، یاران دوستان، باقاعده یو کس او یو خرګاډی هر کس دې دپاره مقرر کړی چې اوبه به راوړي لرې ځای، هم په مینت باندې د یو کس حجره کې به چېرته سولر وي او د هغه به څومره مینتونه کوي او څومره خوشامدې به یې کوي. شکر وباسئ چې دا خوشامد هم په سر نشته دی. الحمدلله د دې نعمت د ناقدرۍ نه ځان بچ کو. کورونو کې مو وایو یو قطره دا د الله ډېر لوی نعمت دی، ضایع کولو نه بچ کو. خیر، ابو هریره رضی الله عنه واقع بیانوي، او صحابیو د پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو کې په یوه دره باندې یو وادي یو میدان باندې تېرېدو، هغې کې یوه وړه غونته چینه وه د خوږو اوبو د څښلو قابلې وې، ښایسته چینه وه. نو چینې سره خو ځای آباد وي چې اوبه هم وي او چینې او خوړ آباد وي، ورسره میدان د غر لمن ده، منظر هم ښایسته دی، زندګي هم ورکې ښه تېرېږي. نو فقال دغه صحابي ځان سره وویل، لو اعتزلت الناس، یره که ما د خلکو نه ځان له ژوند خوښولی او جدا شوې، نو فاقمت فی هذا الشعب، زه به ډېره کېدی په دې وادي کې په دې میدان کې. ولن افعل، خو داسې به هېڅ چرې ونه کړم حتی استأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر څو مې چې د الله د پیغمبر نه اجازت نه اخیستی صلی الله علیه وسلم. تمنا یې وکړه چې په دې ځای کې د خلکو نه جدا په دې میدان کې اقامت اختیار کم، ایثار شمه، زندگی کوم د خلکو نه جدا، خو داسې به هېڅ کله ونه کړم تر څو پورې مې چې د الله د پیغمبر نه پوښتنه نه کړي صلی الله علیه وسلم. دې نه اندازه ولګوئ چې صحابه کرامو په خپله خوښه باندې د الله د پیغمبر خوښه څومره مقدم کړې وه او مخکې کړې وه. که هر څومره هم دغه ځای خوښ شوی دی، خو څه وایي د الله د پیغمبر نه به تپوس کوم صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام هغه عظیم شخصیات وو چې هغې خپله خوښه ټوله د الله د رسول په خوښه قربان کړې وه. الله دې مونږ او تاسو له هم توفیق راکړي. دلته به یو ټکی وکړم، ډېر خاطر جمع خفګان به نه کوو. اول زه بیا راپسې تاسو مونږ ټول د نفس غلامان یو، زړه چې راته څه وایي هغې پسې روان یو، او د خلکو غلامان یو. د خلکو مړي کې هم دا وایو، یاره جي که دا ونه کم خلق به څه وایي، نو ته د خلکو مخلوقي پیدا کړې، خلکو پیدا کړې که الله. واده کې یاره جي که دا فلانې کار ونه کم پوزه به مې پرې شي، زمونږ خو پرې نه شوه. غلطه خبره ده چې پوزه به مې پرې شي، خلق به څه وایي. د خلق والله که خوشحاله کړي لا بیا هم چې نیکم پکې لاړو، پلار هم پکې لاړو، په دې کې خلق نه خوشحالېږي. راځئ چې ټول په شریکه د خالق د خوشحالولو غم وکړو، بندوبست وکړو. او ما حدیث کتلې د استاسو به مړه ته دا خبره پروزي، ټول زړونه د چا په قبضه کې دي چې الله خوشحاله شي که نه. نو سم خیال دی دا ټول زړونه به خوشحاله کړي او که نه.
نو په د الله په خوشالولو کې د مخلوق خوشالي پراته ده نیکبختو او الله کا مخلوقاتو کې یو قسم خوشاله کو خالق برانه الګړي خپش په دې خبره سوچو کوي الله د لپاره در کړی دا خ تعلیم یافته سنجیده طبقه خلق یې راځي چې د مړي ژوند دینه مړه دا خبرې چوټي کو چې خلق بس وي او رګزدا سه کار وکم چې خلق وي خلق والله کلا بیا مو سیوا د کنزلو نه قدر پسې بل څوک بیا راشه زمانہ ما بدل لکه تا نیت غلط ته ستا اراده غلطه ده ارادي ټیک نو صحابه کرام په دی وجه چمکیدلی حالانکه هغه سره د دنیا اسباب نو کپڑا جامه داسې نو اسباب هاي منون مونږ بلا کله من خدای خیر کیو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي رال او پیغمبر علیہ السلام ته دا قصه ذکر کړه چې زما په لار کې یو ځای خوښ شو او ځال تړي رکی دل غواړم د خلکو نه الګ تلګ بیل فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایله لا تفعل داسونکی استاد خیلی لازم او استاد زړه نمبر تنګ شوی دي کنه یره عجیب اس ملک کې ځان لیو کور جوړم چې د خلکو باندې مې د مخ نه لګي او د خلکو مخ را باندې نه لګي غلط لا تفعل داسونکی فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما یقینا پتا سو کې د یو کس مقام د الله لار کې چوي ډیر بهتر دی د منځ کولو نه په خپل کور کې اویا کال یو بنده په خپل کور کې اویا کال منځو کې 100 کال اویا کال مونږ تاسو کې وسو اویا کال والا منځ گزاري پیدا بشي ګراني خبرې دي نو چې کوم طرف تم لټه کمزوري واجز یو صرف د خدای فضل ته پراته یو ک الله را باندې خپل رحم او فضل کو ابي له خبره ده کې موږ د خپل لاسه تبر خپل را بغولې اویا کال په خپل کور کې عبادت کړي پیغمبر علیہ السلام فرمایو منځ غونډه عبادت کړي منځ د اغه نه د الله لار کې مقام معنا یو سات ایثار دل بهتر دی یو سات د الله لار کې jihad کې تبلیغ کې علم کې یو سات ایثار دل په خپل کور کې د اویا کالو د منځ نه بهتر الا تحبون نبی علیہ السلام بیا فرمایي تاسو دا خبره خو خنه ده ان یغفر الله لكم چې الله پاک تاسو ته بخنو کی ويدخلكم الجنه او داخل کی تاسو جنت تاسو دا خبره خو خنه چې الله تاسو بخي او تاسو جنت ته بوزي پسبم جنت ته بوزي په جهاد اغزو فی سبیل الله جهاد کوي غزا کوي د الله لار کې من قاتل فی سبیل الله چا چې قتال کو جنگ کو جهاد کو د الله لار کې فواق ناقتن د اوخي د دوزلو لشلو پمینس کې چې څومره لګه وقفه داغه برابر پرون د فواق ناقتن وضاحت تیر شوی مالک خلوشي لوخه ته ډک والی هغه په بل لوخي کې اچي یا لګه ورته دمکې چې غلان ځکه نور پیراشي بیا ورپاسي بیا لوشي دغه دوزلو لوش منس کې چې کومه وقفه ده دیته فواق وي فواق ناقتن دومره قدرې لګ وخت د منټونو په انداز باندې د الله لار کې جهاد کو وجبت له الجنه لازم شو د لپاره واجب شو د لپاره جنت رواه ترمذی دا حدیث امام ترمذی رحمه الله روایت کړی دی وقال حدیث حسن او فرمایلی دی دا حسن حدیث دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم انک عفو کریم